أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. بحث زمونگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بارک روان دے دیو سو جمورہ سے صفات کا شفا مو ذکر کول چو قرآن مجید داغی کم کم اوصاف نقل کری اور بیا دا حدیث اور دا تاریخ صحیح کتابونو داغی کم تفصیلات کری غیر پارا منگا دا سورة البقرہ ابتدائی اور سو آیتن وضاحت کرے متعلق نن یو بحث دے خواہ قرآن مجید نن دے بنیادی طور دا غی بحث تعلق دا یو دا سے خبر سر دے چاگنن دیر زیاد دا خلق و ذہنوں کی شکوک و شبہات پیدا گئی دغه لحاظ سره تعلق صحابہ کرام سره ده لیکن کم اعتراض چکیږي یا کم تفصیلات چکیږي هغه د یو حدیث په بنیاد باندې کیږي د دې وجه نه د هغې تذکره وکړو انشاءالله. دویم کوم آیتونه چې ما لوستلي دي د دې لږ وضاحت وکړو ځکه چې نن څه خلق کنزلی کئی خلقو تا مداغی دا پارا دا آیتون پیش کئی چه قرآن مجیدم یو سڑی تا حرامی ویلی دی نکمونگ چاہتا کنزلی اکنو دا و جائزی علم فریضہ دائی چاہ خلق دا صحیح و غلط دوارو سزنو نخبر کی شعور بیدار کی آگاہی پیدا کی دا انبیاء کرام علیہم السلام بیزتی حتک گناہ کبیرہ دے اسوک چدا حرکات کی اغا واجب القتلی حکومت لپکاری چی اغا انیسی قتلی کی دیکھے ہے شک نشتا دا خبر اتفاقی دا لیکن دا خبر کول چی کمونگ چاہتا کنزل کو پدے باب کی نداو جائزی اور بیا دا غین استشہاد و دلیل پیش کئی خلق پدے آیتون باندے چو قرآن مجید پدے کے یو دا سے سڑی تا زنیم ویلی دی چاگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالف اور بیا دا واقعی یو قول پیش کرے دے خلقو چونکہ پائے کے یو سڑی تا خنزیر ویلی شوی دی نو کمونگم دغا شان خلع استعمال کو مداو جائزی کنزل کول شریعت دے اجازت نور گئی ہچ چاہتا نور گئی تردے پورے چھ قرآن مجید پابندی لگولے دا چلا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم دا مشرکان چھ رچا عبادت کئی دی بوتان دی آلہا اغیتا با سب نکوے کنزل با نکوے کنی دی با کنزلو کی اللہ تا بغیر دس علم نخ دا خلق و جذبات سر لوبے کول آسان کار دے لیکن خلقوں کے صحیح شعور و آگاہی پیدا کول دا اہل علم کار دے اہل علم آگا چاہتا نوئی چاہتا محض جذبات گرمائی
اهل علم قرآن او حدیث ته ګوري دا غیر رڼا کې د خپل خبرې وضاحت کوي او یو داسې استدلال کوي چې هغه د قرآن مجید د شان مطابقي په دنیا کې د ټولو نه یو نازک مسله ده هغه نازک مسله د یو انسان د خپلې ښځې سره د نزدېکت ده دا ډېره نازک مسله ده په دې لحاظ چې انسان دا نشي بیانولی د عوامو په منځ کې دا الله کلام دومره پاکیزه دی چې کله هغه ته د دې خبرې ضرورت پیښ شو چې د دې آداب طریقه هغه بیان کی نو د هغې لپاره انداز څنګه خپل کړی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم په دې کې څومره پاکیزګي ده څومره صفائی ده او څومره یو بهترین طریقې سره الله رب العزت مسلمانان پوهوي په دې چې ستاسو ښځې ستاسو پټي دي راتلل کوي خپلو پټو ته څنګه چې ستاسو خوښوي یو سړی په دې استعاره پوهېږي چې د پټي نه خلک فصل پیدا کوي دا خو د دې دور یو گمراهي ده چې د فصل پیدا کولو کوشش نه کوي خلک اولاد بندوي دا نوې لیوني راغلي د دنیا کې د هغې زمیندار په باره کې وستا څه خیالي چې د هغه پټۍ یې او د هغې نه هغه پیداوار نه پیدا کوي قرآن چې کومه استعاره او تشبیه ورکوي په دې بنیاد ورکوي چې ستاسو ښځې ستاسو پټي دي راتلل کوي خپلو پټو ته کوم ځای چې ستاسو خوښوي یعنی جماع به په هغه ځای کې کېږي چې هلته نه فصل پیدا کېږي بچې چې د کم ځای نه پیدا کېږي جماع به هلته وي چې کم ځای نه بچې نه پیدا کېږي هلته به جماع نه وي مجید په دې کې هر څه وویل خو آیا په یو انسان دا ګران ولګېدل په طبیعت باندې بوج شو نه الله قدوس دی دا کلام پاکیزه دی په خپله پاکیزه دی سوال نه پیدا کېږي چې هغه دی چاته په خپل کتاب کې حرامي ووایي دا د ځانه چې څوک د قرآن تفاسیر کوي دا د هغې حرکتونه دي زه به تا ته د دې تفصیل وښیم چې دا څه دي اصل معامله سره کم خلق چې د هغې په اقوامو نظر وي تاریخ یې لوستي نو همیش لپاره د یو کلي د یو قوم د یو ملک د یو نظریې تباهي پسې کېږي په هغې خلقو باندې کېږي چې هغه د هغې کلي یا د نظریې یا د قوم پیداوار نه وي د بار نه راشي د بار نه راغلي شوي خلک د کلي د ملک امن و امان تباه کړي د بار نه راغلی شوی یو سړی چې کله یو قوم کې ورننوځي نو هغه د هغې قوم بالکل تباه او برباد کړي دا د پخوانه طریقه ده دوه کسان دي چې قریشیان نه دي خو ځان ته قریشي وایي یو ته ولید بن مغیره وایي بل ته اخنس بن شریق وایي اخنس بن شریق ثقفي نه دی هسې ځان ته بنو ثقیف واله وایي او ولید بن مغیره هم قرشي نه دی د بار نه راغلی دی او ځان یې قریشو کې نه راواستلی دی دغه شان خلق چې کله یو قوم تباه کوي نو هغه د اختلافاتو نه هغه د اور کار اخلي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بنو هاشم نالګي پیدا شوه د لا اله الا الله محمد رسول الله د ویلو د وجې د اسلام د دعوت د وجې د هغې اختلاف پیدا شو ای به غوږ یې ښه خو ولید بن مغیره او اخنس بن شریق پای کې ګوتې وهل شروع کړل او هغې اختلافاتو له هوا ورکوله د دې دواړو کردار اسلامي تاریخ کې ډېر ګنده پاتې شوی دی دې خلقو با قریش هغه بلوسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې قریش دومره خراب خلق نه و
دادو د بار راغلی شوی خلق دی بروانه کو بی دینه بدی پیدا کوله قریش لو شه دی ور کولا اډو کې به میانست دی ورځو. قرآن مجید د ولید بن مغیره په باره کې د آیتونو لوستري دا ویلي کوم چې ما لوستري چلات ہوتے فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. روان نشي هغه چا پسې چا ډېر قسمونه خورونکی دی. حلاف اس بیسا قسمونه خوري د خبرو نه مني. مفسرین په دې متفق دي چې دا اوصاف قبیحه دا د ولید بن مغیره دي، دا بل چا نه دي. مهین ډېر سپک سړی دی. دا اشارات شروع شو قریشي نه دی، دا سپک سړی دی ځکه د هغه د قریشو پام نعمان د هغې په اتفاق او د هغې په خانداني حالاتو باندې ډېر اوږد نظر دی او خرابول غواړي. هغه ته و بالا کول غواړي. حمازن ډېر بد ویونکی دی، ملعون سړی دی، د هر چا بد وی، صرف خپل ځان پیژني، د خپل کمالات بیاني او د نورو بدۍ بیانوي. مشائم بنمیم ډېر زیات چغل خور دی. هغه اوصاف دي کوم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې کول. هغه حرکات سکنات دي. مناع للخير، خیر اسلام قرآن وحی هغې له ډېر منع کوونکی دی. معتدی دی، زیاتی کوونکی دی، اثیم ګنهګار دی. عتل بعد ذلك زنیم. عتل زمونږ خلک مانا کوي بدذات دی. تلک لرشه عربي ډکشنري وګوره، تاج العروس، تهذیب اللغت وغیرہ وګوره، دا به واضح شي چې دا څه شی دی. زمونږ د خلقو مسله دا ده چې دی د اصل ځای نه نه قرآن زده کوي، نه حدیث زده کوي، نه عربي زده کوي. اصل ځای د دې لپاره د اردو کتابونه نه دي. ای خو ترنګ کې راشي چې چا څه لیکلي بس هغه ولیکي، دې ته نه ګوري چې تحقیق وکړي. دا آیتونه چې نازلي شو نو عبدالله ابن عباس هغه چې دا آیتونه اورېدل نو هغه وایي چې الله رب العزت خدا سړی بالکل بربنډ کړ. دا اوصاف چې پچا کړي او بالکل ښکاره شو سړی. عتل اصل کې جر ته وایي، عتلن راښکونکی دی. تاسو سیرت کتابونه وګورئ، یو داسې رزیل سړی چې هغه به مسلمانانو خپې وتړی او راښکل به ځان پسې. دا څوک و؟ دا ولید بن مغیره و. قرآن د هغه وصف قبیح لیکلی دی، بدذاته ته دا نه وایي. دغه ځای نه معامله خرابه کړې دی خلکو چې بدذاته وي نو د زنیم معنی حرامي وکړه. سوال دا دی چې آیا الله رب العزت دا کلام دا هغه د شان مناسب دی؟ دا که زمونږ وس کې دی نو موږ به دا ویلی وی چې دې سړي د الله هتک کړی دی، دی بې عزتي کړی ده. ټول خلق زمونږ لګیا دی، علماء د هغه یس کې یس ملاوي، ها کې ها ملاوي. زنیم حرامي ده نه وایي. قرآن دومره اوزګار نه دی چې دا قسم الفاظ وایي. ځکه ما مثال کې تاسو ته ویل چې نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. قرآن خو دومره پاکیزه کلام دی. تا ته دا معلومه وي چې د زنیم نه حرامي معنی کول دا مرزا غلام احمد قادیانی کړی ده. هغه کنځلې کولې نو په هغه چا اعتراض وکړو چې ته څنګه پیغمبري چې کنځلې کوې، لعنت الله علیه. هغه وی قرآن کې کنځلې دي، عتل بعد ذلک زنیم. هغې کتابونو کې لیکلي. دې صاحبانو ته پته نشته دی چې دا قرآن دومره مظلوم کتاب نه دی چې ته هر قسم استدلال کوې. څوک خلق شته دی چې دا قرآن وضاحت کولی شي. زینن میم اصل کې هغه یو څیز ته وایي چې هغه وجود پورې اضافي انختی.
بعضې څاروي بیزې خصوصا د هغې د مرۍ لاندې داسې یو دوه ګینګړي غوندې ځوړندې هروی که هغې ته زنیم وایي دا حرامي ته ونه دی د الله تر دې نسبت کول د دې نه لوی کفر ول نشي کېدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخانو لا قرار واقعي سزا ورکول پکار دی ایک اختلاف نشته لیکن دا الله په کتاب کې کنزلم نشته خبر دغه کړه دته زنیم ولې وای تاسو که کتلی دیو انسان د وخت پورې کله کله سب بچي غوندان ختی عرب غیتم زنیم وای زنم کله کله د ګوتو سره دلته کې یو سیوای ګوتان خدي عرب غیتم زنیم وای زنیم ولد زنا ته نه وای او دا چې چاویلی وتا ته زوخ هم چې من هوا هغه څوک دی چې هغه د زنیم دغه معنی کړی یو خو مرزا د مرزا نه مخکې دا چا کړی مفسرین د دې دغه معنی کوي دا کومه چې ما وکړه بیا وایي چونکې دا سړی قریشي نه و خپل خاندان ډېر نیچو عربو کې ډېر کمزور و په دې وجه د قریشو لبادا چولې و او ځان ته به قریشي وي ځکه ورته قرآن زنیم وایي دا زنیم دی زنیم منی کم نسب دی ځان هغې پورې تړلی دی هغې ګرمۍ را ګرمۍ د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې څه کار وکړي او قریش چې کوم دی تس نس کی د هغې لپاره د هغې د چترۍ لاندې استوګنه اختیار کړې ده دا څیزونه چې زول علم نه ماته یو دوه څیزونه یادېږي یو حدیث دی امام بخاری رحمه الله خپل صحیح کې 100 نمبر باندې لیکلی دی کتاب العلم کې سلم نمبر دی ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا الله د خلقنا علم داسې نه اخلي چې د هغې د سینو نه یې راخکي لیکن هغه راخکي علم بقبض العلماء عالمان مړ کېږي عالم مړ کېږي د قرآن عالم مړ کېږي د حدیث نور چې پاتې شي نه هغې د قرآن او حدیث عالمان نه هغه جاهلان یې قرآن او حدیث نه چې واقف نه وي هغه تل نفع صرف ورزي که نستلو شو او به علم دی اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق د دغه شانت جاهلان عالمان جوړ کړي او دغه خلق لذي او د هغې نه تپوسونه کوي او هغې یې بېلارې کوي دا الله سپین پاک سپېڅلی شوی زمزم اوبو باندې وینځلی شوی کلام خلق پایې کې دا قسمه خبرې کوي چې دا الله په کتاب کې کنزل دی نعوذ بالله من غضب الحلیم دا دروغ وایي د زنیم معنی دا کېدی نشي دا معنی که کړې ده یو سړي کړې ده د هغه نوم دی اکرمه خلق وی اکرمه ډېر لوی سړی و مسله را چې زمونږ خلق یا کم چې علما وی ځان ته غریبانان د حدیث خوا کې نه تېرېږي ځکه نه هغې د حدیث رجال پېژني نه اسماء رجال پېژني نه د یو سړي شخصیت پېژني بس د عبدالله ابن عباس شاګرد لوی سړی دی دکه ورته معلومه ده عبدالله ابن عباس شاګرد دی خدای خو خارجي و کمو صحابه کرامو چې صفین کې جمل کې فیصله تسلیم کړی دا د حکمینو د خو به ته کافر دی د ده یو داسې قول قابل قبول دی یو خارجي دی رستو زمونږ انشاءالله مشکات وایو درس نه رستو وایي کوم یو څیز کې به زه تذکره کوم سړی پېژندل پکاري د ده په باره کې د بعضې خلقو رای خدا ده چې دا ښه سړی دی لیکن د لسو دولسو نه سوا عالمان دا وایي چې کانه کذابن دی دروغجن و بس په لویېدلو باندې سړی نه لویږي لویږي هر هغې چې دی اصول فالو کړي ده عبدالله ابن عباس لوی سړی دی لیکن دا خو نه ده ضروري چې د هغه شاګرد پاتې شوی دی د هغه د نقش قدم نه خلاف دی نو موږ د هغه ته ښه سړی ووایو
حال اعتدال کې حافظ ذهبي لیکي چې د زوی وا د تړلو خوش سرخ د ډیران خوا کې تړلو سوګل ته پوسې ته وګدارې ولې تړل دی هغه وی یکذب هذا الخبيث على ابي نام کتابونو کې لیکلي دا خبيث زما په پلار په عبد الله ابن عباس درو وي ولې کریم لک دا حیثیت مو خای خلکو ته په عدالت کې چې په یو گواه باندې دومره جرح او شي دا کوم چې کریم باندې شوی دا ته دا روایت قبول کې عدالت باغ ته صحیح راوي وي خدای تفسیر څنګه قبول کوم چې هغه یو داسې تفسیر دی چې هغه داغه نه سیوا بل چانه دی کړی په دې وجه دې سوزونو پسې مده دا موای چې قران کې کنزلی دي نعوذ بالله نعوذ بالله الله کنزلی نه کوي چاته بدا حقیقت واضح کا چې چونکه ولید بن مغیرہ د مکه مکرمه نه دی قریشی نه دی د بار نه راغلی شوی سړی دی تو د قریشو حالات تبا کول د پاره دا ووري لګول دی قران دا ټوله بده بیان کړ اخر کې فرمایل چې زنیم دا کم نسب دی قریشو کې ورنه نوته سړی دی په دې وجہ د قریشی مورشی کې نه دی د صرف خپل حیثیت چمکاول غواړي سیاسي سړی دی اخو یو خبر شو ما دو خبره ماته یادېږي یو خبره دا غي تعلق حدیث سره ما ویخ یو شعر دے شاعر ماته نه معلوم چې رهزنوں سے تو میں باغ آیا تھا اب مجھے رہبروں نے گھیرا ہے رهزن خلقو بیدین خلقو داین خزرو تخته دب خوز زهای خلق را گیر کړم چې رهبران ځان ته وي زمون حالت نن دغه دی یو سړی مرزا محمد علي دا غنوم دی دنه په جنم چا څوک دی خو یو حدیث پیش کړي د صحیح مسلم د صحیح مسلم حدیث پیش کړي چې په صحیح مسلم کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما په صحابو کې یو سو کسان دي 214 حدیث غدا پیش کړي او خلقو ته کتاب داسې وخی چې دا کتاب ده کتابو خی داسې او بیا حدیث پڑھو کی حدیث دارے چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو رازدار صحابی دے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ هغه فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فی اصحابی 12 منافقا زما په صحابو کې 12 منافقان دي فیہم ثمانیۃ لا يدخلون الجنہ پدې کې اته داسري چا و جنت تنزي تر دې پورې یلی جل جمل فی سم الخیاط هغه جمل او سم الخیاط باندې ډېر زور اچي ډېر بحث پیوږي څنګه چې یو اوخ دستنه سوم کې نشین نه وته نو زما دغه صحابه جنت ته نشیتله دغه دا منافقان دي ثمانیۃ منهم تکفیهم الدبیلہ دے کے اته کسان داسری چې دوبیلا یو بیماری دا پستو حدیث کې راغی وضاحت په خپل راځي اتبا پاغه باندې ملشي او اربعه سلور نور هغه بار کې سونه وي دا حدیث ته دادان ته سنی وي او د خلق ذهن کې راځي چې په صحیح مسلم کې داسې حدیث ته چې صحابه کرامو کې منافقان موجود وو ما تروسه دې رد چانو نه رد او زه په دې حیران یم چې دا خلک کوي ساخر هر څه سره سمجھوتا کوي زموږ د مشرانو یو طریقه د دینی مشرانو هغه دا چې حدیث به تر چانوي غب م لګواسي د پاکستان قانون اردو کې لیکل دی او کنه په سنسکرت کې لیکل دی اردو کې لیکل دی داغه قانون د وضاحت اجازت چاته ده تو کولې کې داغه وضاحت تو دین نه غپ ما جوړاو حدیث وری نه هر سړی ځان لزان لګیا دی مطلب د حدیث د عالم نه وکا او تاسو هر عالم نه چا حدیث ویلی تاسو ټول پښتانه تاسو مخه د پښتو کتاب دم تاسو لسته شئ عجیب کار دی
دا پښتون دی او پښتو پوهیږي نو ټیک ده پښتو به ورځي والله خو دننه خو نه ورځي په کتاب کې دوه ټکي اردو به وایي نو کتاب یې تخ کې نیولي چې دې کې دا حدیث دی دې کې دا حدیث دی لکه دا حدیث مخالفت موږ نه کوو خو حدیث د استاد نه ووایا چې تا پوهېږي پای باندې او د هغې استاد نه ووایا چې هغه حدیث ویلي چا چې نه ویلي په هغه نه پوهېږي او دې ظالم کدا حدیث لسته وي صحیح راکم چې مونږ وایو چې فی اصحابي دی پسې هم دغه حدیث دی قال فی امتی 12 منافقا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی زما په امتیانو کې 12 منافقان دي امتیان خدا اندوانم د رسول الله امتیان دي رسول الله دې ته لګلې شي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ته لګلې شه ده دا هغه امتیان دي دی کې ایمان وروړي په بل نبی باندې وروړي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وروړي رسول الله امتی لفظ ویل ده دا چرته راوی خطا شعر هغه د امتی په ځای صحابي ویل ده او مرزا محمد علي خلقو ته کتاب سنډي را سنډي چې دې کې دا لیکلي دا ستاسو کې کتاب دې کې وره دې صفحه کې راما به کر خلاف کې فی اصحابی دے او دې صفحه کې فی امتی یو سړی چې قران مجید ویلی او په دې هغه پوېږي چې اولائک کتب فی قلوبهم الایمان الله د صحابو په زړونو کې ایمان لیکل دی نو په دې غلطه هغه پوي شي چې د صحیح مسلم د اصحابي دی لفظ کې چار راوی غلطی ده اصل لفظ هغه کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی فرمایله ده دا دومره لوی ظلم په دې ملک کې یعنی صحابي ته منافق وي او بیا دا غي نسبت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دلته استاد نه حدیث وای نه بتا پويږي چې دلته کې د حدیث کې راوی خپل الفاظ استعمال کړی دي ځکه هغه اصحابي وي لیکن دویم حدیث کې امتی لفظ ده زما په امت کې بعد 12 کسانی پای کې بعد تداسي چاغي د پاره په دوبیله کافی کی حدیث الدبیله دا سره خبره نه زما کتاب ہے کہ چا سره صحابہ کرام پر اعتراضات کا علمی جائزہ دا هغه اتم ایڈیشن د چاپ کی او پدې کې پدې کتاب کې صفحہ 118 باندې دا حدیث الدبیله لیکل ہے اصحابی والا روایتم لیکل شوی دی او امتی والا روایتم لیکل شوی دی ما مخ کې ویلي مونږ خپل فریضه پیژنو مونږ دا کوم الحمدلله دا جدا چې کتون کې خلق نشته چې هغه وګوري دې فتنو نه مونږ واقف یو مونږ ته دا پته را چې کم خلق په صحابه کرامو کم اعتراضات کوي حسن مالکی پنوم باندې یو سره دی هغه د صحابه کرامو خلاف دا ویب سایټ دی دا اعتراضونه هغه کړی او ډېر مخکې کړی دي 2012-13 کې کړی دي 2012 کې د جواب مالک له دا آخري ځل دا 2016 کې چاپ شوی دا کتاب دا زمونږ د خلکو حال له زمونږ د اسلافو طریقه دا چې یو حدیث د استاد نه تاسو الله نو یریږي کتاب په کتابه نه تاسو نه پوهیږئ سر خلق دور دی او کتاب براوالی ناس به یغیتا زمونږ د تبلیغ سره اختلاف تا نم تبلیغیانو سره اختلاف شته موږ ته یو علمی خبره کوو چې دغه حدیث د استاد نه وایا چې هغه استاد تا په باندې پوهه کی چې د حدیث څه مطلب دی دا صحیح مسلم حدیث ته کې دا دریم حدیث معنی وخوره پتا هم خل راغله وته دې سره وسلو کم اسلاف چې زمونږ هغه ودا چل لګو کلا چې به یو سړي حدیث نو ویلي کتاب نه به حدیث کوت محدثین مداغه خالم نتلل ته حدیث نه وایي اته به صحفي وي صحفي دا مطلب چې د صحیفین لولي مونږ ته خیخ موږ راشي سره پکاره چې هغه حدیث واقعا د یو تجربه کار سړي نه ویلي څنګه چې مونږ ساينسز
یو تجربه کار استاد نه وایو ډاکټر نه وایو لیبارټری کې د هغې تجربې کوو دا دین دومره ګپ نه دی چې اخبار کې مسله ولیکلی شي ته جي اخبار کې راغلی وایي دوه بنیادي خبرې وي یو خبره د هغې تعلق د زنیم لفظ سره ده موږ ثابت کړل چې قرآن او حدیث کې د زنیم معنا هغه نه ده کوم چې خلک وایي زنیم حرامي ته نه وایي زنیم بے نسب سړي ته وایي یا کم نسب ته چې د هغه نسب کمی او بیا هغه ځان یو لوی خاندان کې ور داخل کړي او کم حدیث چې دا بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما اصحابو کې منافقین دی وینا او د دې وضاحت مسند احمد حدیث کې مشته مسند احمد ما راوړل په دې کې لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک نه کله واپس راتو اعلان وکړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلی وا د غر په لار باندې ځي لہذا تاسو څوک پاغلار مزه هر یو سیز ځان له سرازو نه سراز دې پدې کې جنگ او داغي اصول سری د عسكر اصول سری دې کې موږ نه نوځو دلته کې خبر کیف دا आवाज وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سیدنا عمار او عمار دې اسوق دې او سیدنا حذیفه مرګری دي کله راتلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو 1500 کسانو حمله وکړه دا کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غر باندې د سورلین اوغورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا عمار ته فرمایل قد ودرېګه هغه ودرېد رسول الله صلی الله علیه وسلم راکوشو کسانو تختل اونه پیجندل شو زکه چې ټولو مخونه پټ کړو تپوسو کلی شدا سوکو عمار ویل چې یا رسول الله زه کسان خو نه پیژنم البته د سورلو مخونه پیژنم په دغه کسانو کې اته کسان چې کوم دي هغه دوبیله باندې مړ دي او لیس بصحابي دا صحابه نه دي دا څوک منافقین دي اغیر اغلی دی او باقی 3 کسانو د مسند احمد روایت مطابق ته چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سزا نه خودلې اغیر او ایمان راوړل دا دلیل دی خبره چې فی اصحابی نه ده فی امتی مسند احمد حدیث سره خبره بالکل واضح شو دته د الله فضل وای چې بچاو شي دا الله فضل نہیں شے پچابائے دا بعد حدیث نہ گپ جوڑی دا حدیث 100% صحیح ہے اور پرے گے دا صحابہ نہ مراد زما امتیان دی دا دوڑا حوالے پر یہ کتاب کے صحابہ کرام پر اعتراضات کا علمی جائز آدھے کی لکھ لے دا زما مزاج دا عام لکھلو نہ دے جسے لکھم نہ دا غیر ضرورت بھی بلا ضرورت سے خبر نہ لکھم اللہ کم کسان چې پوهه دا کتابونه لولخ زه کتاب نه خرڅوم کتاب زموږ په ډېر خرڅيږي خودم را چې کوم اعتراض راځي دا غي جواب الحمدلله مونږ لیکلي د مخ کې نه صحابه کرام په باره کې ذهن بالکل صاف ستھرا ساته صحابه کرام زمونږ د پاره د هدایت چشمیری د هدایت مرکز دی داغي اجماع زمونږ د پاره حجت تا باید چې مونږ کې د صحابه کرام غوند ایمان او عمل پیدا شي او الله دې کی داسه اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين